जी ګرانو کتونکو بالکل د ټیم کې تاسو کته شي چې مونږ راغلی یو ګډ منډه ته دلته کې مونږ سره د ګډ منډه صدر حاجی خانزاده صاحب موجود دي. دوی سره به مونږ د دې حواله سره خبرې اترې کوو چې کوم دا لوډ انلوډ ټیکس لاګو کېده په دوی باندې دا غي په مت کې دوی یو 8 رکنی جرګه جوړه کړې ده. د حواله سره به مونږ د دوی نه پوښتنه کوو چې دا 8 رکنی جرګه څه شي. زمونږ د مارکیټ باندې چې کوم د ګوړې منډي کجور مارکیټ فروټ منډي او سره بټ مارکیټ باردانه مارکیټ په دې 15 مارکیټونو باندې چې کومه د لوډ انلوډ ټیکس کوم ټیکادار ته ورکړی دی میټروپولیټن نو زه به دا ویم چې دا یو ښه سوچ نه و ولې چې دلته موږ د مخکې نه په مختلفو مشکلاتو سره مخامخ یو او زموږ حالات دا دي چې موږ باندې دلته د بېروزګارۍ دا حال دی دا متاثره صوبه ده. په دې صوبه کې چې څومره KPK صوبه متاثره شوې ده د بدامنۍ د وجې نه غالبا د بېروزګارۍ دا حالت دی 15,000 برو پورې 20,000 برو پورې به غوړه دلته راتله او داسې به نور کاروبار ښه په های ورور باندې نو موږ ته چې کوم مشکلات پیدا شوي نن د ګوړې مت چې دی موږ سره 5,000 بورې دي نو دا د ګوړې کمې هم چې کوم دی همدا وجوهات دي چې راباندې ډېر زیات ټیکسونه دي او بوجونه دي او بیا د زبیر علي صاحب د میټروپولیټن د طرفه نه چې دي نو زه به دا ویم چې موږ سره ډېر متبادل پروګرام هم شته دی د موږ نه اخوا په تلزاک روډ باندې د طلله شاه مارکیټ چې کوم ورته وایي د دې مخې ته د بازاري پاس والا کم 200 دوکانونه یو نیم سل دوکانونه جوړ کړي دي هلته باقاعده سبزۍ منډۍ لګي د هغې ډیلي چې کوم دی 1.5 لاک 2 لاک روپۍ د 5 لاک روپو پورې آمدن دي ولې چې 1,000 روپۍ 500 روپۍ فی کس دا اهلکار اخلي او د اشنغلۍ پل نه لاندې چې کوم دا دوی یو متلي بازار جوړ کړی دی نو د دې نه باقاعده دا اهلکار چې دی باقاعده میټروپولیټن اهلکار پیسې وصولوي که پیسې نه وصولول دلته دا تجاوزات ولې دي بیا د ریړو والا دومره ولاړ دي چې د 1,000 پورې تعداد به د ریړو والا وي نو دا هم د تجاوزاتو سبب جوړ شوي دي موږ ته د ټریفک هم ډېر زیات لوی مسایل دي نو دا آمدن غالبا که دا ټول دوی راغونډوي نو دوی کروڑ روپۍ هفتهواري چې کوم دی د خلکو نه راغونډوي نو موږ دا وایو که چېرته دوی د آمدن دغه ذریعه جوړوي نو دا ښه سوچ نه دی ول چې دې سره تجاوزات او مشکلات عوامو ته ډېر زیات دي او که چېرته لیګل طریقې سره جوړوي نو موږ سره د بالایي چتونو انتظام شته دی زموږ دلته د مارکیټ د پاسه دویم چت جوړول د هغې به موږ لکه څنګه چې لاندې څومره کرایه وي د هغې هاف کرایه به موږ پاس ورکولې او موږ به ورله د کارپوریشن له آمدن سیوا کړی وي خو چونکې دوی هغه کار نه کوي چې کوم عوامو ته پکې فایده وه د طرفه نه چې کوم احتجاج شوی دی یا په هغې کې بعضې الفاظ استعمال شوي دي بیا پکې زموږ د عوامي نمایندګانو راغلي وو تاجران په کافي تعداد باندې مختلف تنظیمونو موږ سره تعاون کړی دی موږ د هغه تنظیمونو هغه عوامي نمایندګانو د ټولو شکریه ادا کوو او نن چې کومه جرګه پکې ناظم اعلی مقرر کړې ده په 9 تاریخ باندې د محمد عمر حاجي محمد عمر او امان الله قاني صاحب نو دې جرګه کې چې کوم دی یو امان الله قاني صاحب او ناظم اعلی چې کوم سابقه و محمد عمر صاحب د دوی دا جرګه چې دی د ثالثۍ دپاره غالبا زه به دا ویم چې دا هم ښه اقدام دی موږ تاجرانو چې کوم دی ورته هم 4 کسان 15 ورکړه او د هغوی د طرفه نه چې کوم دی هم دغه 15 کسان ورکړی شو نو د 10 کسانو چې کومه ټوټل د 2 ثالثانو سره ټوټل 10 رکني جرګه جوړه شوې ده نو دې کې 8 کسان د فریقینو دي نو دې جرګې ته هم زه خوشایند دا کوم دا ښه فعل دی ښه طریقه ده او د دې نه مخکې چې کوم دا 15 ورځې په موږ باندې کوم تکلیفات تېر شو کوم مشکلات تېر شولو موږ لا باوسله چې کوم دی د ټیکهدار 30-35 کسان خو زه موږ د خپل حقوقو دفاع دپاره عباس خان په زیر قیادت کم 20-25 کسان راغلي نو هغه طریقه هم چې کوم دی زه ښه فعل نه ګڼم چې موږ سره مشاورت نه کړو دوی په موږ باندې ټیکسونه لګي جی کتونکو دا مونږ سره د ګوړې منډې صدر حاجي خانزاده صاحب دا وی خبرې اترې تاسو واورېدې کیمرامین توفیل احمد سره رینا ګل پیامي خیبر پېښور.